یو کسوی چې د ائمه او اربعو په منځ کې چې اختلافي مسائل نو دا د الله رحمت دی، لیکن نن سبا چې دا مختلف مکاتب فکر دي دای په منځ کې چې کوم اختلاف دی آیا دې ته د الله رحمت ویل شو؟ نه. بعضې فرقې داسې دي چې هغه کافر دي، بعضې ملاحده او زنادقه دي، او دا د الله جل شانه رحمت بالکل نه دی. د دې وجه دا ده چې هغه د ائمو په منځ کې چې کوم اختلاف دی هغې پسې شاته دلایل شته، رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارک شته، داسې هم شته او داسې هم شته، لیکن دلته خو شاته نشته دی چې دلیل نشته دی. بې دلیله یو سړی د دین خلاف کوي نو دا د دین خلاف ورزي ده، دا اختلاف رحمت نه دی. رحمت مثال لا دی لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غزوه خندق نه پس جبرئیل علیه السلام وحی راړه چې بنو قریظه ته لاړ شئ او په هغې حمله وکړئ، د الله حکم دی. د الله رسول صحابو ته اعلان وکړو مدینه کې چې ځئ ځان ورسوئ، او دا یې وفرمایل لا یصلین احدکم الا فی بني قریظه، چې موږ بنو قریظه ته ورسوئ. چې صحابه روان شول نو صحابه خو تعداد ډېر و، بعضې کسان مخکې ورسېدل، بعضې کسان هغوی وروستو پاتې شول. هغوی چې بنو قریظه ته تلل نو په لاره کې باندې نور پرېوتو، نو د مازدیګر مونځ ته قضا کېدو. نو صحابه وویل چې مونځ کوو، نو نور بعضې ورته وویل چې نه د الله رسول تاسو ته نو ویلی چې مونځ به بنو قریظه ته رسوئ. نو دې صحابه ورته وویل چې د الله د رسول مقصد خو دا نه و چې تاسو مونځ قضا کوئ، بلکې د هغوی مطلب دا و چې زر لاړ شئ. اوس چې مونږ نه مونځ قضا کېږي نو مونږ به مونځ دلته کوو، بیا به لاړ شو. نو نیمو صحابه دلته په لاره کې مونځ وکړو، د نیمو نه مونځ قضا شو، او بیا ماښام نه پس د غروب شمس نه پس کړی دی بنو قریظه ته رسولی. اوس دا اختلاف دې پسې شاته دلایل شته دواړو طرف. د الله د رسول وینا مبارکه د یو د فهم مطابق یو شان وه، د بل فهم مطابق بل شان وه. د الله رسول په چا باندې نکیر نه دی کړی چې تا یو ته ووایي چې تا ښه وکړل، به ته ووایي چې تا خطا کړي، نه د دواړو تصویب و. اوس دا اختلاف دی لیکن دا اختلاف رحمت.